Right, or Honorable Chief Guest, the Mayor of Tahsil Tangi, Mr. Fayaz Salar, to come forward on stage and say something in front of the audience. د خدای چې بخون کې او ډیر زیات مهربانه دی. زه د اسلامیک ماډل سکول د پرنسپل او د هغوی سټاف ډیره زیاته مننه کوم چې موږ یې د زیاتره وغوښتو او موږ له دا عزت راکو. ماشومانو همزولو پرایویټ سکولونه چې کوم ځای کې هم دي نو هغوی ډیره زیاته خواري کوي د ماشومانو سره او خو پکار دوی له دا دي چې یاره زموږ په علاقه کې ډیر زیات غربت دی، غریبي ده، نو پکار ده چې دوی په خپل سکول کې د یتیمانانو دپاره او د غریبانانو دپاره یو کوټه مقرر کړي او دوی ته هغه تعلیم ورکړی شي، ځکه چې هغه د پیسو یا د غریبۍ د وجې د دغې تعلیم نه محرومه نشي. او اوس الحمدلله زموږ ماشومانو ته هغه سهولیات په دې غریبۍ کې هم شته، ځکه چې زه وړوکی ومه نو موږ له بچه سکول دپاره پیسې نه راکولې، موږ به ټوله ورځ په ناره باندې سکول کې وخت تېرو او ماسپښین چې به رالو نو بیا به هم چېرته سړه ډوډۍ او چای وکته او هغه به هم څکو. اوس الحمدلله که غریب هم دی خو چې سهار کې راځي نو هغوی له مور او پلار د سکول له 20 روپۍ ورکوي. نو موږ ماشومانو له هم پکار دي چې موږ په شوق باندې سبق ووایي. زموږ علاقه رستو پاتې ده، پکار ده چې زموږ په علاقه کې غټ غټ افسران راشي، په پولیس کې، په نورو محکمو کې، چې موږ د علاقه مخکې بوځو. او زه د سکول مالکانو ته هم دا وایم چې تاسو دې ته د کاروبار په نظر باندې مه ګورئ، دا بچي خپل بچي وګڼئ، نو هله به د دوی تربیت صحیح کېږي او د تعلیم سره سره چې دوی ته اخلاقیات وښیي، ځکه چې په نننۍ معاشره کې ماشومانو هغه شان تربیت نه کېږي کم چې دوی له پکار دي، ځکه چې دوی د مور پلار د رونو خویندو هغه شان خبره نه مني څنګه چې به مخکې زموږ په وختو کې کېده. نو زه ماشومانو ته هم وایم چې تاسو به د خپل مور پلار د خپل استادانو خبره منئ او هغوی چېرته کم کار وایي نو تاسو به هغه کوئ انشاءالله. او زه د اسلامیک ماډل سکول پرنسپل د دوی ټول انتظامیې ته دا ډاډګیرنه ورکوم چې زما د کولو که څه انشاءالله تاسو به موږ ته وایي، خو تاسو به دلته ماشومانو له هغه تعلیم ورکوئ چې کوم هغه ته ضرورت دی. دا به نه وایي چې یاره موږ دا مثال پیس واغستو او کار ختم شو. زه ډیر په معذرت سره د پرایویټ سکولونو چې کم ټیچران دي نو د هغوی ته هغه عمره معاوضه نه میلاویږي څومره چې هغوی محنت کوي، ځکه چې د سرکاري سکول استاذ 80,000 روپۍ تنخواه لي او د هغه ماشومان هغه شان نه وي. خو د پرایویټ سکول ماشوم هغه ډیر زیات ذهني، ډیر زیات تکړه دا ولې چې دی له استاد تربیت داسې ورکړی. نو زه د سکول مالکانو ته هم وایم چې تاسو سره کوم سټاف کار کوي پکار ده چې د هغوی د کار عمره معاوضه هغوی ته میلاو شي. ستاسو یو ځل بیا ډیره زیاته مننه کوم، ډیره زیاته شکریه. ما ته ډیر زیات میټینګونه دي خو د قاري صاحب دي ډیر په اصرار سره او د دوی خواهش او زمونږ هم خواهش چې دلته راشو. زه ملګرو د دې سکول نه علاوه دلته په شیرپاو کې ولاړ یم، نو د شیرپاو ټولو خلکو، ټولو غریبانانو، ټول عام ولس ته دا وایم چې زما د ړه او زما د دفتر دروازې به انشاءالله تاسو ته 24 غنټې کولاوي او ستاسو د ټولو مسایلو موږ ته پته ده. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دا مسایل حل کړو، ځکه چې د اوسه پورې چا په دې کې کار نه دی کړی. هر سړي کرسۍ ته ختلی دی بیا وروسته د عوامو غم نه دی کړی. انشاءالله موږ به د دې غریب ولس خدمت داسې کوو لکه سړی چې مونځ او دس کوي، سړی چې روژه نیسي، سړي باندې چې څنګه حج فرض وي، انشاءالله ستاسو خدمت په ما داسې فرض دی که ما له یو سړي اوټ راکړی که نه وي، که دا د میرزا ډیر دی که د شیرپاو دی، نو انشاءالله موږ له راتلی شي او زما په اختیاراتو کې چې کوم کاري هغه به دوی له انشاءالله زه د نیمې شپې هم کوم. الله ودان او آباد لره. ډېره مننه، شکریه.